نیک سړی و بادشاه له تللی او بادشاه ته درخواست وکړه چې ما یو ځای کې ما له څه نوکري راکړه یا هر څه چې بادشاه ولې یو کاغذ ولیکه دا پلان کې ګورنر له لاړ شي چې تاله نوکري درکړي هغه زمانه د غریبانانو زمانه او علم پکې داسې نه لکه دا اوس چې کوم علم دی دا کاغذ جیب کې واچو په لار را روان دی چې په لاره راته په دې لاره کې یو جنازه پرته او خلک ورسره ډېر زیات ولاړ دی ده دوی تپوس وکړو دا سري دا جنازه ده دوی ورغلې جنازه کې به شرکت وکړو څوک مسلمان مړ دی زه به پکې شرکت وکړم جنازې له ورغې خلکو ته مېلمه جنازه درځي وی یاو مخکې د جنازې مونځ امامتي درځي وی یاو وی راشه د امامتي ته وکړه وی ولې وی مونږ کې څوک نشته چې هغه امامتي وکړي وی زه مخکې شم او جنازه مې وکړه دا مړ وی راته وی چېرې یو کار وکړه بل دې مونږ قبر ته دا نکو نو سامل شته وی مې چې وکړه دا به سپارې وی چې مونږ له خو د سپارلو چل نه راځي دا راله وسپاره ډېره ښه ده وی چې مړی مردن نه که په لحد کې م کېښوده او ما وسپاره او تبې م ورپسې ولګولې او قبر جوړ شو زه ترې رخصت شوم لاړم چې هغه ګورنر صاحب له ورسېدم کاغذ مې وکړ جیب کې مې کاغذ نشته یا خدای بادشاه چې ما له کوم چټ راکړی دی نو دا اوس بادشاه ته دوباره خو زه نشم دی چې ما له دویم چټ را بادشاه نه غوسه کېږي او ګورنر صاحب ته که ما بیرم ووایي قاضي صاحب ته چې بادشاه چټ راکړی چټ وښایم دا سوچ ابانه کوم ځای روک شو سوچ کې پرېوتم پنځه شپږ ورځې پکې تېرې دي پیاده مزلې او هلکه دا چې هغه مړی ما سپاره او زه ټیټ شوی وم د جیب نه مې دا کاغذ هلته پروت دی واپس رالم هغه کلي ته ما وروڼو خفه کېږئ ما خو دا ستاسو دا رور چې ما خښو سپاره مې نو زما یو قیمتي کاغذ دا حد ته پروت دی مهرباني وکړئ دا ما سره دوباره وسپړئ بده خبره ده خو څوک هم زما ضرورت دی هغې وی نه تا خو مونږ سره ښه وکړه زمونږ په مړي دې جنازه وکړه زمونږ مړی دې وسپاره خیر دی مونږ به قبر وسپړو ته پکې خپل کاغذ وکړو وی چې قبر هم واپس کولاو که او وسپړ ده او تبې مې لرې کړه زما کاغذ پکې پروت مې راوچت که خو د دې قبر نه د مشک او د عنبرو په شان خوشبویې را روانې وي او مړی داسې پروت و پنځه شپږ ورځې پس هم لکه په لومبی ورځ چې مړی کېدی اوس تازه پروت دی اوه دا خوار څوک چې دی خو د خدای ډېر نیک بنده معلومېږي لوی بزرګ دی هر څوک چې دی او ټولو خلقو خوشبویي د مشکو د عنبرو هغه محسوس کو ویې لیدله وی خیر قبر هم بند که ما وی چې دا سړی څوک و د څه کار کو هر سړی په دې سوچ کې چې د څه کار کو چې هغه زه وکړم چې دا خوشحالي ما ته میلو شي وی یاره دا خو څه داسې نیک سړی نو نه دا څوک پیر نه پیر نو دغه جومات ته به ته قرآن شریف هم نه ورته یا خدایه د څه عمل یاره وی دغه د یو دوه کسان د هغوی سره تعلق و وی خیر هغه چې کومې دوه دوستان و هغې نه مې تپوس وکړو چې د ده څه عمل و یاره وی بس مونږ سره به جومات ته راته وي جومات نه به ته داسې د څه خاص عمل خو مونږ نه لیدلی ما وی نه ده به یو عمل کړي وی یو عمل یې کړی دی بس وی زمونږ په دې جومات کې دلته څوک چاله قرآن شریف وی نه ورځي ما خو تاسو ته جنازه نه ورتله نو جومات کې یو قرآن شریف پروت دی نو وی دې سړي چې به کله مونځ وکړو وی قرآن شریف به یې راواغېسته هغه به یې کوله وکړه دوړه به یې ترې وڅنډله نو قرآن شریف خو نه ورته نو ګوته به یې پرې ګرځوله وی به بسم الله الرحمن الرحیم ګوته به یې نور پرېږده نه بسم الله الرحمن الرحیم او بیا به وی دا حق کتاب دی رښتونی کتاب دی دقسې به یې پاڼه اړوله او په هره کرښه به یې ګوته راښکه دقه بسم الله به وی او دا حق کتاب دی دا رښتونی کتاب دی نور یې عمل نو ماشاءالله صرف قرآن ته حق کتاب ویل او قرآن ته رښتونی کتاب ویل او قرآن ته نظر کول په قبر کې د مشک او عنبرو خوشبویي درته پیدا کوي نو چې ته د قرآن تلاوت وکړې او ته اولولې او ته یاد کړې او ته حفظ وکړې او ته پې عمل وکړې نو چې په قبر کې به راته کومې خوشحالۍ محسوسېږي